چې نن زمونږ دا پروګرام دا جلسه نه ده بلکې دا یو پریس کانفرنس دی چې زمونږ مشرانو تشریف راوړی دی. په دغه حواله به انشاءالله العزیز هغوی خپل هغه رای خپل تقاریر هغه به ستاسو وړاندې ږدي. د نوښار په حواله باندې چې کوم الیکشن دی په PK 63 باندې چې دا حلقه د میا جمشید الدین د وفات نه وروستو خالي شوې ده. دا حلقه د 2002 کې د جمعیت علما اسلام د هغې MPA فخر نوښار فاضل دیوبند جناب مولانا محمد مجاهد خان الحسیني رحمهم الله هغوی ګټلې وه. د هغې نه بعد دې حلقه باندې مسلسل د جمعیت علما اسلام همیشه الیکشن کړی. سن 93 کې هم په الیکشن کړی، 97 کې به هم الیکشن شوی. په هر الیکشن کې الحمدلله جمعیت علما اسلام په ټول نوښار سره په دې حلقه باندې باقاعده الیکشن یې کړي دي. په دې حلقه د جمعیت علما اسلام الحمدلله یو مضبوط ووټ بینک دی. خو دا وخت چې کوم وخت د اتحاد او د اتفاق دی د عمران خلاف چې کوم زمونږ د PDM په شکل کې کوم زمونږ قائد ملت اسلامیه قائد پاکستان جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیه چې هغوی د PDM صدر دی، د هغوی په وینا په حکم باندې د خپل قائد خیبر پښتونخوا د هغوی په حکم باندې چې کوم الیکشن کې باقاعده موږ حصه اخیستې وه، ما کاغذات جمع کړي د هغوی په حکم مې هم جمع کړي او نن انشاءالله چې هغوی راغلي چې سم د هغوی حکم وي موږ د خپلو مشرانو د حکم د منلو پابند یو. او انشاءالله العزیز زه خپل ورور اختیار ولی ته دا یقین دهاني ورکوم چې جمعیت علما اسلام کارکنان به د جمعیت علما اسلام ذمہ داران به په دې حلقه باندې انشاءالله د پاکستان مسلم لیگ د کارکنانو نه انشاءالله 2 قدم وړاندې روان وي، وروسته به انشاءالله العزیز نه ځي. او دا به انشاءالله دا به ثابتوي انشاءالله العزیز چې دا حلقه به PDM انشاءالله په باري اکثریت سره انشاءالله العزیز ګټي. او دلته نه به پرویز خاني انشاءالله شروع به د دې حلقې نه کوو او انشاءالله په آینده الیکشن کې به پرویز خاني د نوښار نه انشاءالله ختموو چې هغه په نوښار کې زمونږ د نوښار خصوصا چې دلته دشمنۍ خلکو له پیدا کړي چې په هغې کې قیمتي ځانونه انسانان لاړو، دلته صرف نوښار خلکو دپاره کور کې طرفګنۍ پیدا کړي دي. انشاءالله نوښار به یو وي، نوښار به انشاءالله ګټه کوي او پرویز خاني به د دې حلقې نه چې دې نوښار نه انشاءالله ختموو. زه د خپلو مشرانو د ستاسو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو د زړه د تل نه شکریه ادا کوم، خصوصا د قائدینو د قائد خیبر پښتونخوا جناب سینیټر حضرت مولانا طاهر الرحمان صاحب د هغوی د زړه نه شکریه ادا کوم او ورسره د خپل مشر جناب امیر مقام صاحب چې هغوی تشریف راوړی. انشاءالله په دې حواله باندې به هغوی مزید ستاسو وړاندې چې کوم خپلو خیالاتو اظهار کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.